السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه چللی بس روان یو د خیره سره په دې ټایم باندې موږ په هزاره موټر وې باندې یو اوس موږ زما خیال دی چې هچړوم موږ کراس کو هچړو حویلیا سایډ ته روان یو چې دا اوس ډوډیال علاقه ده دا اوس موږ په ډوډیال کې وو دا ډوډیال په څه مشهور و چې دلته هسپتال او د هغه مریضانو د علاج دپاره کوم نشه کې به چې څوک مبتلا او د هغې منشیاتو دا مسلې به چې وي د دې علاج او د دې نه علاوه نور د دماغو به چې څه مسلې وي ته به دلته د پیشنټس فلو څنګه ډېرې نو په دې کې ډاکټر صاحب عموما هغه مریضان دي که نه زیاتره چې هغه داخلي سمې نن سبا خو په ډوډیال په هاسپټل ډېر راشي ځکه که ته خیال کوې د تېر یو څو کالونه موږ وینو چې انزایټي کیسونه ډېر زیات شوي دي او خلک بالکل په اینډ سټیجز کې د انزایټي چې کوم سټیجز دي فاینل سټیج کې پکې داسې چې هغه بل انسان ته هم ډېر نقصان رسوي نو هغوی په دې ډوډیال کې هغوی دپاره سهولیت شته او هغوی دپاره بالکل سهولیت شته ډاکټر صاحب تاسو که وګورئ دا ټول هم دغه قسمه خلک دی چې هغو د ټینشن او د سټرس د وجې چې دی نو دې حالت ته ورسي ټیک ده نو بعضې خلک چې دی هغه راواپس شي او دا یو ذهني دباو دی تاسو په دې ښه پوهېږئ او ډېر ښه ټاپک شروع شوی دی ډاکټر صاحب تاسو مخې ته بوځئ میډیکلی دا څه شی دی دا انزایټي لږ ونته کې که تاسو په دې باندې سړی وګوري لکه انزایټي چې ده که نه دا داسې یو د انسان یو داسې حالت دی چې په دې کې انسان ډېر زیات پریشان وي خفه وي په ساده ژبه کې ورته موږ ډپریشن هم ویلی شو د دې بیا خپل ډېر شی قسمونه دي چې سړی ګوري چې دی یو انسان د یو انزایټي کې مبتلا دی یو ډپریشن نه دی په کوم سټیج کې روان دی خو که هغې هر څه نه موږ راوځو او موږ په دې سوچ وکړو چې د انزایټي کېږي ولې او هغه وجه به ختمیږي څنګه نو زما خیال دی د هغې حل ډېر زیات اسان دی خو زموږ په معاشره کې د دې دا کوم حل چې دی د دې کوم علاج چې دی کوم سلوشن چې دی هغه په شروع کې خلک اګنور کړي او چې کله یو انسان بالکل فاینل سټیجز ته لاړ شي نو بیا موږ هغه ټایم کې سوچ کوو چې دله اوس علاج پکار دی نو هغه د هغې نه ریورس کول بیا ډېر زیات ګران شوي ځکه هغه برین چې دی هغه په دغه حالاتو سره اډاپټ شوی نو انزایټي مریض چې دی به یا په خپله ځان خفه به وي دی به چا سره خبرې نه کوي دی به تنها پسني دی به په باتروم کې ډېر ټایم تېروي یا به دی ډېر زیات خوراک کوي یا به دی کم خوراک کوي درمیانه سټیج کې دی نه او یا به د ذهن کې څوک نه څوک داسې چې هغه به د دشمن جوړ شي دی به هغه ته خپل د دشمن په نظر ګوري او بل دی چې دی به کپړو معامله کې هم دومره سیریس نه او د دنیاوي معاملاتو کې به د انټرست نه اخلي او داسې کس چې ته اکثر وګورې نو دوی زیاتر سلیپینګ پیلز خوري د خوب ګولۍ خوري ځکه د خوب نه کېږي نو د شپې خپل ځان ته د آرام ورکولو دپاره څه نه څه میډیسنز استعمالوي هغه ډاکټرز د پرسکرپشن باندې یې هم نه بل داسې قسمه هلکان چې یا جنکۍ چې کوم چې موږ وینو فیمیلز هم کېدی شي میلز هم کېدی شي هغوی سموکینګ هم ډېر زیات کوي که نه دوی تنها پسند خو هم دی د دوی خپل نور انشاءالله چې په میډیکلي موږ په دې کې ځو نو دې سره په دې کې به زه تاسو ته بیا ښه په ډیټیلز کې نور هم ډسکس کومه نو د دې ټریټمنټ شته دی او د دې لپاره د مختلفو زموږ پاکستان ګورنمنټ د دې لپاره مختلف ځایونه داسې جوړ کړي دي چې په هغې کې د دې انزایټي چې چاته یې داسې پیشنټس علاجونه کېږي نو ډاکټر صاحب داسې ده که نه چې زه په خپله هم ما منې دا مرض ورته ویو یا رنځ ورته ویو ټیک ده دا به ما منې لس کاله تېر شوی دی ډاکټر بالکل او دا ډېره زیاته عامه ده ته بالکل او شکر الحمدلله ډاکټر صاحب زه الله پاک د دې رنځ نه بهر راویستی یم او ډېر مشکل ژوندي ده دې کې مریض ته هم ګناه نه وي ټیک شوله دې کې مختلف قسمه وسوسې چې دي نو هغه د انسان په ذهن کې راځي OCD نو زه به که ستاسو خوښئ زه به خپله قصه د ملګرو ته وکړمه دې وجې نه یې کومه چې زه الله پاک د دې رنځ نه دمه کړی یم که د دوه سره ښېګړه وشي نو ستاسو څنګه خوښوي ډاکټر زما داسې خیال دی سمي بایي چې ته چې کوم انزایټي نه تېر شوی هغې به چې ته OCD وه ابسسیو کمپلسیو ډس آرډر کوم چې د انزایټي ډېر یو کامن قسم دی بالکل نو تاسو چې خپله قصه وکړئ نو کېدی شي چې موږ په دې ډایګنوسس ورسو چې تاسو ته هم کېدی شي چې هغه OCD وه او الله پاک ته د خیره سره د هغه انزایټي نه راوویستې دا ډېر د شکر سات په 2003 خبره ده 2003 کې زه په یونیورسټۍ کې وم هم دلته په هزاره یونیورسټۍ کې او ما سره داسې مسله وشوله چې زما ټمپریچر و په هغه ورځ باندې تقریبا 103 104 ټمپریچر و زما او د ګرمۍ موسم و او زه چې دی نو زه ملګرو د لاسه نیولی وم دوه ملګرو او ما منې کمبل پروت و له پاسه او زه چې دی نو د
هاستل او د بیچ یو په منځ کې زموږ یونیورسيټي کې تقریبا د 9 کیلومتر لار و. نو هغه لار مونږ پیدل وهله ټیک شو. زه چې څنګه بیچ یو ته دنده شولم مونږ هم خیر هغه ټایم نه پوهېدو په دې خبرو باندې، خو هلته یو لیډي ډاکټر وه او هغې ته چې څنګه زه کېناستم ما ورته خپله قصه وکړه چې زما ټمپریچر دی ډېر زیات او پرون راسي بالکل ځکه زه بې مجاله کړی وم. نو هغه ولګېده ډایرکټ چې څنګه زه کېناستم نو ما ته یې د بي پي هغه پټه ولګوله او زما بلډ پرشر یې چیک کو او ما ته یې ډایرکټ وویل چې یاره ته خو ته به مه به برېده وي، ستا خو لکه بلډ پرشر زیات دی وي د دې علاج کوه وي، دا خو لکه ته به معمولي خبره ده. یاره په ما باندې ځان له د هغه وخت زه ماشوم وم، یاره 2003 خبره ده. نو زه چې دی نو بس ویرېدم ډېر زیات او یاره زړه کې مې خبرې راتلل شروع شو چې لکه زما دې ټایم کې بلډ پرشر څنګه زیات دی که نه. خیر ما بیا بهر بل ځای هم چیک کو، هلته هم زیات و ټیک شو. او بیا د هغې نه بعد چې دی نو زه اسلام آباد کې پیمس ته لاړلم ډاکټر له. نو پیمس ته زه ډاکټر صاحب په 6 میاشتو کې هر هفته کې زه تلی یم او ډاکټر به زما بي پي چیک کو، هغه به زیات راغی او زما یې کمپلیټ ټیسټونه به کولو، خو یاره بس مسله زما حل کېدله نه. او ډاکټران ځان له اریانو ځکه چې ټیسټونه به ټول ټیک راتلل او زما بي پي چې دی نو هغې به د ښکته کېدو نوم نه اخسته، کله به 180 120 ریکارډ کېده، کله به 160 130 او داسې غونته کې حساب کې و. او ما ته به داسې څه مسله هم نه وه چې ما ته به پته لګېده چې زما بي پي زیات دی لکه، خو بس یو ټینشن جوړ و که نه. نو هغه چیز ضرور و داسې کولم چې زما دا عادت جوړ شو ډاکټر صاحب چې زه به سهار راووتم خپل د کمرې نه، هلته د سجاد بای دکان و د میډیکل سټور و، نو هغه پریکټیشنر و، نو هغه به هلته چیک اپ کو. نو زه به هغه پسې تلم سهار کې چې یاره ډاکټر صاحب ماله بلډ پرشر چیک کا. هغه به چې چیک کو نو زما بلډ پرشر به بره و. نو چې کله به بره و ما به سجاد بای ته وی چې نه یاره ستا خو د بي پي اپریټس ما ته خراب ښکاري. نو هلته خوا کې به بیا یو بل دکان و، بل میډیکل سټور و، هغوی ته به زه لاړلم. هغه به چې زه چیک کړم نو زما بي پي به نور لږ ختلی و، نو بس ماله به یې نوره یاره جوړه کړه. نو ما سره مسله څه وشوله لکه تاسو اوس وویل که نه چې په دې کې سړی تنها پسند شي که نه ډاکټر صاحب، خو لکه دې کې دواړه اسپیکټس کېدی شي ځکه چې ایکسټریم حد به د دواړه ایکسپیکټس به حد به ایکسټریمي نارمل به نه وي. لکه ما سره داسې مسله وشوله که نه چې ما به یوازې ځي کې وخت نه شو تېرولی، د شپې به زه یوازې یېرېدم ټیک شوله. که چېرته به داسې وخت راغی چې زما به یوازې شپه راغله نو ما به لایټس نه آف کولو، ځکه ما که زه لایټس آف کړم زما بي پي زیاتېږي او زه به ما ته به هارټ اټیک وشي، زه به مړ شم. تیارې نه به زه یېرېدم ډاکټر صاحب او ډېر سخت به یېرېدم که نه. یاره بس او ځان سره به مې جیب کې هر ټایم چې دی نو لګزیلیم وغیره داسې څه ګولۍ هم ساتلې چې یاره د شپې به چېرته یوازې شوم نو بیا به مې د هغه ګولو سهار اخسته، هغه به مې خوړلې. خو کله کله به د یارې خوب نه راته نو بله به مې ورپسې وخوړله. خو بس په دې قصو کې به ورباندې سهار شو. ولکه مسله دغه شان روانه وه ډاکټر صاحب. 2003 نه 7-8 شو زه فارغ شوم یونیورسټي نه راووتم، زما جاب شروع شو ټیک شوله. نو په جاب کې هم زما ټول عمر د فیلډ جاب وکړو، ډیولپمنټ سیکټر سره زه تعلق ساتم. نو ما ټول عمر د فیلډ جاب وکړو، نو په هغې کې چې دی نو لکه زما به چې چېرته هم په لاره باندې ما میډیسن دکان لیدو او ګاډي کې به مې ډرایور ته وی چې بهی ودرېږه. زه به چې څنګه د ګاډي نه کوزېدم ډاکټر صاحب زما به هارټ بیټ سیوا شو، زه به یېرېدلی وم چې زما خو بي پي سیوا دی. تا خپل ټول تقریبا د ایجوکیشن د دومره یو غټ ډیوریشن و 3 نه واخلس 8 پورې 15 کالو، نو دا خو خپل سټډیز هم ډېر په ټف حالاتو کې کړي دي. نو دا انزایټي مین کاز څه و؟ دا د ډاکټر مس انفارمیشن چې ته ویرېدې تا ته ټینشن جوړ شو چې زما بلډ پرشر مریض یم، یا که د کور څه داسې حالات نه یا داسې ماحول داسې جوړ شوی ده؟ تا څه قصه وه چې تا د کور خبره چې ده که نه هغه خو ډاکټر صاحب زما د کور تا ته ښه پته ده، زما نه وم داسې څه مسله د کور ما ته نشته، نه راغل را نشته دی. خو دا صرف دقه یو خبره وه چې په ما باندې د یو
ګولۍ په شان نیولې دا به صحیح ډاکټر نه و چېرته کویک به و چېرته داسې عطایي لکه ډاکټر صاحب ګوره که نه اوس خو موږ پوه شو ما تاسو ته وویل چې ما ټایم موږ نه پوهېدو ګوره په کار دا وه چې زه تللی دی زما ټیک ټاک لکه د 15-20 منټ زه په آرام شوی ټیک شوه زه چې 9 کیلومیټر پیاده رالم په دومره بیمارۍ کې زما هارټ بیټ سیوا شو نو دې په کار د ما ته یو دا خبره په آرام کړ ما ته ډایرک وویل چې ته خو د بلډ پرشر علاج کوې ته به پرېږده معمولي شی دی نو دا خبره تا باندې یو بم درته وکړ چې بلډ پرشر خو یو ټینشن کنه او به د بلډ پرشر نه خو هارټ اټیک کیږي نو بس هغې نه زه ویرېدم نو بیا تاسو ته ما ویل چې زه به د ګاډي نه کوز شوم او چې کله به زه ګاډي نه کوزېدم زما هارټ بیټ به سیوا شو به یېرېدم چې کله به هغه پټه تاو کړه نور به ویرېدم کله به پمپینګ شروع کړو نور به ویرېدم مطلب دغه کلینیک نستا انزایټي یعنی ډیپریشن سٹارټ شو او دا سٹارټ شو کنه او سی ډي سٹارټ شو نو زه به هغه ټایم په خپل هم پوه شوم چې دا ستنه کوم ځای ټک ټک کوي زما څومره ریکارډ کېږي په دې هم پوه شوم اول خو به ما وي زه ډاکټر کېدی شي ما ته کم ووایي سمي به تاسو لږ ودرو مدې ټایم کې خو په دې غرونو باندې لا واوره پرته ده په دوم موسم ګرم شوی دی په غرونو واوره پرته ده بالکل موسم خیر ما وی چې سمي الله دا په دې خبرو په دې منځ کې مې ټک زکو کو مې د سينه زړه انزایټي خپل سټوري بیانې نو زم لګ مایوسه کړې و ما خو مې د سينه چې دې به په دې کې دومره ډوب لټ شي دا خبره مې زکو کړې انزایټي کې یو دا پرابلم شته چې ته کله خپل ریپیټ کې خپل هیستوري ریپیټ کې نو د دماغ وېس پته نه لګي دا څنګه چې الله دې نه کړي چې د من انزایټي د اٹیک دوباره وشي نو ما دا ټاپک چینج کولو لپاره دا وی چې مخامخ په غره باندې واوره پرته ده خیر سم الله خپل ځان کنټینیو ساتي نه ډاکټر صاحب د سینه د شکر الحمدلله چې ما ډېر شی ملګري داسې وو چې هغو ته دا مسلې وي هغو سره زه کېناستم سیشنز مې ورسره واخیستلو موږ چېرته ریکارډ کړي نه دي خو لکه هغه ماشاءالله هغه خلک هم ښه پوره ټیک شی دی خو ستاسو د دې دومره چې دا تاسو ایکسپلین کړه د دې مطلب دا دی چې ستاسو یعنی بل څوک واوري او هغه بیا داسې د چا داسې یو کویک پلاس ورنشي داسې عطایي ډاکټر پلاس ورنشي بالکل چې هغه یو بل انسان ایجوکیشن تباه نشي هغه که داسې څه نوی شي نو دا 15 کاله کېدی شي ستاسو د ایجوکیشن موډ بل طرف ته تللی وی تاسو یو بل لاین ته داسې تللی وی بالکل کنه خو تاسو د 15 کالو کې دومره ټینس وساتلی شوی نو دا بیا ریکور څنګه شوه دا داسې کار وشو که نه ډاکټر صاحب کله چې زمونږ په 2013 کې زمونږ ماما وفات شو وکیل صاحب په دې کې خو تا باندې غټې زلزلې هم راغلې وې چې 8 کې 2005 کې غټه زلزله راغلې وه هغې کې هم ستا ته دې ډپریشن نه تېر شوی که نه بالکل زه به سخت تېرېدم بیا 8 کې ستاسو په کور کې دا بل غټ غم وشو زمونږ یو کور و په 2013 کې وکیل صاحب وفات شو هغې نه هغه انزایټي ستاسو بار بار تازه کېده فرش کېده په ما باندې د ټولو نه غټ اټیک هغه ټایم و چې کله وکیل صاحب وفات شو بالکل یو خو وکیل صاحب سره زما اټیچمنټ ډېر سوی او زما مور پلار ولکه ټیک ده او دویمه خبره دا وه چې هغه ته هم هارټ اټیک شو نو زه به بیا زما یاره ښه سیوا شوله زه هغه ټایم کې ډېر زیات ویرېدم ډېر شي ډاکټرانو له زه لاړلم هارټ سپیشلیسټ له لاړلم ټول زما ایکو شو یو شی بل شی وشو دې کې د یو مزې خبره درته کوم ډاکټر صاحب یو ټیسټ یې ما ته لیکلی و وي ایم ای په وي ایم ای کې 24 اورز یورین کلیکشن بالکل ټیک شو نو هغه ټیسټ زما نه په هغه ټایم ونه کړی شو نو بیا هم زما نه ونه کړی شو هغه 24 اورز یورین کلیکشن راته ګران ښکارېده نو بس یاره یو ورځ چې کله هغه هر څه حربي استعمال شو زما د بلډ پرشر ټیک نه شو که نه نو یاره زه ولګېدم لاړم پېښور ته ما یې زه د وي ایم ای هغه وي ایم ای دپاره ما یو جار راواغسته او هغه مې چې دی نو هغه ټیسټ وکړو او دغه ټایم کې مې الله پاک ته سوالونه کول ما چې الله پاکه په دې کې څه فرق راولي ځکه ډاکټر راته وایي که دې کې مسله وه نو تاله به وړوکې اپریشن کوو نو هغې نه بعد به ته ټیک شي ټیک شوله نو ما زه دا دی الله وکړي چې دا د اپریشن مې وشي چې ټیک شم که نه نو ما لکه خپل هغه ټیسټ د پازیټیو کېدو سوال کوله نو هغه هم نیګیټیو راغی او د وکیل صاحب د مرګ نه بعد زه بیا نور خراب شوم بیا دغه 2013 کې راته چا یو سایکاټریسټ وښی سوات کې الله پاک دې ورله ډېر عمر ورکړي میا نظام علي ډاکټر میا نظام علي د مدین سره تعلق ساتي او زه د خپل د تره د ډاکټر ابراهیم په ریفرنس باندې د هغه خواته لاړلم او هغه تقریبا زما 45 منټ معاینه وکړه ډاکټر صاحب او په دې ټایم کې هغه زه په دې خبره باندې پوه کړم دا 45 منټ چې وو هغه ما ته صرف دغه خبره کوله چې سمي دا مرض داسې مرض دی چې د دې علاج هیڅ چا سره نشته دی بغیر ستانه بالکل ټیک شوله
زه دې کې اوس ټیکنیکل دا دی چې هغه ما ته وویل چې ته هر څومره ډاکټرانو لځي هر څومره دوايانې خوري خو دې کې د ټولو نه غټ علاج چې ستا دی هغه ستا ویل پاور دی چې دا مرض به ته په خپل د دې سر نه غورځی چې ما کې دا شی نشته حوصله همت نه وکار اخلي ځان به سترونګ کوې او په دې ځای کې هغه ماله دا یقین هم راکو چې سمي که تا ته بلډ پرشر یي او که نه یي خو لکه مرګ خو شته که نه ټیک شوله نو په دې دوو خبرو ته چې هغه زه تیار کړم ما ته دوه قسمه دوی ولیکله صاحب ډاکټر صاحب زه دغه خبرې ته تیار کړم که نه چې یاره یو او ما ته دوه قسمه ګولۍ ولیکلې صحیح شوله ما ته وي دا به یو میاشت وخوري او بیا به یو نیمه میاشت بعد ما له راشي ټیک شوله یقین وکړه که نه ډاکټر صاحب ما هغه دوی یو هفته وخوړله خو لکه په دې یو هفته کې الله پاک ماله دا طاقت راکړو چې یاره ما ووایي چې یاره نه ما کې دا مرض دی ما بلډ پرشر ما څه دی ټولو ډاکټرانو نه وتې خو اخر کې خپل علاج په خپله نو ما ووایي چې یاره بس مرګ چې دی هغه حق دی صحیح شوله او به حیثیت مسلمان دا هر چا له پکار ده چې هغه دا خبره ومني چې مرګ حق لار د هغه شته دی چا ته بلډ پرشر یي او که نه یي که فرض که سړی په لاره روان دی په ګاډي کې د اکسیډنټ وکړو نو هغه خو بلډ پرشر نه وکړي نو دغه خبره وه ډاکټر صاحب چې پریکټیکلی په ما باندې چې کوم تیر شو نو هغه 2010 دا 13 ما به نه د بي پي هغه پټه د لاس نه تاو کړله او نه زه د میا صاحب خواله تللی یم خو په میا صاحب مې اوس هم د دې ځینه هم ډېر سلامونه چې د هغه د وجې ماله الله پاک یو نوی ژوند راکړو شکریا چې زموږ ملګری ډېر زیات هیلپ وکړو او الله پاک دې یو داسې تورې بیمارۍ نه راوویسته چې علاج نن سبا ډېر ناممکن شوی دی خوشحاله او آباد اوسي او ډېر پراؤډ فیل کوم چې نن زه خپل دوست سمیت خان سره په هزاره موټروی هزاره قیام مطعم باندې دې ټایم کې ولاړ یم اوس به موږ یو کپ چای څکو چې سمې الله د خیره فرش شي او زموږ شوګر لیول بیا برابر شي او چې بیا موږ د اسلام آباد په لور روان شو او په دې ویډیو کې زه اخري پیغام دا راکوم چې زه میا نظام علي صاحب ته درخواست کوم چې سر که تاسو سره چېرته ټایم میلاو شي نو یو ویډیو زه تاسو سره جوړول غواړم او په دې به چې دی نو لکه د ډېرو خلکو ښېګړه وشي د ټولو خلکو ډېره مننه او موږ دا کوشش ستاسو دپاره کوو دوستانو نو ستاسو د سپورټ موږ ته ضرورت دی نو کاینډلی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان چې دی هغه دباو کړئ چې تاسو ته زموږ هر یو پروګرام را رسي او د الله په امان